वालेकुम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह 16 नंबर पार्ट په न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग کې چې زموږ سره په دا په اډلټ هیډ نرسنګ کې په 4 سمستر کې دا 3 نمبر یونټ ته مونږ چې کوم دي د دې ډیزیز هغه سیریز روان کړی دی کوم چې نیورولوژیکل ډیس آرډرز دي. اوس په دې کې مونږ هډیک وایو. نو هډیک زموږ سره یو نیورولوژیکل ډیس آرډر دی، ټیک ده، چې په دې کې زموږ سره د هیډ چې کوم ایریا ده په هغه کې څه کېږي، پین کېږي یا څه کې په سکالپ کې پین کېږي، ټیک ده. د دې اوس چې کوم ابجیکټیوز دي هغه زموږ سره دا ټول ابجیکټیو مونږ 1 بای 1 کور کوو، ټیک ده. چې دا ټول ابجیکټیوز دي تاسو په خپله وګورئ، تاسو ټایم ضایع کول نه غواړم، ټیک ده، چې موږ خپل اصل مقصد ته راځو. اوس راځو مونږه هیډیک ته. نو هیډیک څه څیز دی، ټیک ده. تاسو خپل چې کوم دی نو هغه ایکسپیرینس وکړئ چې ډو یو ایکسپیرینس هیډیک، یس اور نو. اوکې، اوس چې کوم دی هیډیک مونږه ډیفینیشن کوو. headache is one of the most common physical complaint of human. دا headache چې کوم دی دا څه دی زیات چې کوم دی نو موست کامن دا یو فزیکلی کمپلین دی، صحیح ده، دا چا د هیومن چې هغه څه کی اټ از ا سمپټم ریدر دین ډیزیز. نو دا تاسو ام سی کیو د لپاره یاد وساتئ چې زموږ سره هیډیک دا ډیس آرډر ډیزیز نه دی بلکې دا سمپټم دی صرف، صحیح ده، دا ډیزیز نه دی. ام سی کیو د لپاره یاد ساتئ. اوس د هیډیک چې کوم دی نو سمپل ډیفینیشن دا دی کله چې په هیډ کې یا په سکالپ کې یا په لیټرل هیډ باندې، مطلب په هیډ کې په هر ځای کې پین کیږي، نو دغه ته موږ هیډیک وایو، صحیح ده جی. اوس راځو ټایپس اف هیډیک دی. نو هیډیک زموږ سره دوه قسمه دی، یو زموږ سره پرایمري هیډیک دی، یو سیکنډري هیډیک دی. ګور پرایمري هیډیک داسې دی چې نو اوریجن کاز ایتیولوجي از ناٹ فاؤنڈ. موسٹ کامن ټایپس آر مایګرین، ټینشن هیډیک، کلسټر هیډیک. اوس په د دې بیا موږ وروستو نور هم فردر چې کوم د دې آن د بیسز اف لوکیشنز هیډیک دي هغه به یو سټډي کوو، ډېر شي دي، ټیک ده. خو ګوره دا پرایمري هیډیک هغه هیډیک ته ویل کېږي چې د هغې چې کوم اوریجن دی، د هغې چې کوم کاز دی، د هغې پته نه لګي، د هغې د کاز پته نه لګي، صحیح ده. هغې ته موږ پرایمري هیډیک وایو، صحیح ده. او دا موسټلی چې کوم دی په هیډ کې دننه چې کوم دی نو چې مطلب مایګرین شو یا ټینشن شو، ټیک شو، دا د دې د وجې موسټلی داسې کې یادېږي، صحیح ده. نو پرایمري هیډیک موسټلی د سره وجې راځي، ټینشن وغیره د وجې یا مایګرین د وجې. مایګرین مطلب چې په یو هاف سایډ باندې سوي پین وي د هیډ. اوس سیکنډري هیډیک هغه دی چې انډرلایننګ ډیس آرډر وغیره وي. نو سیکنډري هیډیک مونږ هغې هیډیک ته ویل کېږي کوم چې د انډرلایننګ ډیزیز د وجې وي. فار ایگزامپل میډیکیشن اوور یوز یا وکړي، یا کلینیکل چې کوم کرینیل آرټریز دي، آرټیرایټس دی، مطلب چې کوم په کرینیلز کې آرټریز دي د هغې انفلامیشن وشي، صحیح ده. یا انکریز آی سی پي ده چې کوم انټرا کرینیل پریشر دی، ټیک ده. نو د هغې د وجې هم زموږ کېدلی شي پین، دا سیکنډري کاز دی. یا برین ټیومر چې کوم دی یا انوریزم چې کوم دی، صحیح ده. نو انوریزم مطلب چې کوم د رپچر آف د هدې چې کوم بلډ ویسل وي په هغې کې لمبې لوزننګ راشي او هغه لوز ځای چې کوم دی هغه بلج اوټ شي او د هغې نه یو بټ غونته کې روځي او هغه بټ چې کله بیا پریشر سیوا شي نو دا رپچر شي. نو انوریزم مونږه بلجنګ آف د آرټریز کې یو لوکیشن دې ته مونږ انوریزم وایو. انفیکشن د دې د وجې هم کېدلی شي. نو ګوره سیکنډري تاسو وپېژنده چې دا د ډیو ټو د ډیزیز، او پرایمري چې د هغې کاز ان نون وي. اوس راځو ټایپس آف هیډیکس دی. ګوره ټایپس چې کوم دی نو مینلی څه دي، هغه ټینشن هیډیک دی، اوکولر هیډیک دی، کلسټر هیډیک دی، مایګرین هیډیک، ساینسز هیډیک دی، ټیک شو. بل راځي چې ډیګري آف هیډیک. اوس یو دی ټایپس آف هیډیک چې مطلب په آن د بیسز آف لوکیشن دی کې خبره کوي، صحیح ده. او دې چې کوم دی نو آن د بیسز آف ډیګري خبره کوي، سیویریټي خبره کوي چې مطلب څونه سیویر دی، زیات دی، لږ دی، ټیک ده. نو مایډ شو، کرونیک شو، سیویر او چې کوم ریئلی بیډ، ټیک شو، دا تاسو یاد وساتئ. اوس راځو څه ته، هیډیک ته. هیډیک چې کوم مونږ سره هغه مونږ ټایپس وویله. ګوره پهله نمبر چې کوم دی هغه ساینسز دی. نو ساینسز هیډیک هغه هیډیک دی چې کله یو پرسن
څه شي هغه pain is usually behind the forehead and our cheek bone ټیک شه مطلب چې دا چې کوم ساینسز ایریاز دي چې کله په دې کې پین وي ټیک ده نو چې دغه ته موږ څه وایو دې ته موږ ساینسز هیډیک دا ټایپس دي نو چې کله د ساینسز د وجې هیډیک راشي نو دا دې ته موږ ساینسز هیډیک وایو اوس ساینسز کې ولې راځي دا یو کاز موږ وروسته وایو خو مطلب انفیکشن به یا شوي وي یا به چې کوم دی نو اکمولیشن اف فلویډ شوي وي یا به داسې فس وغیره فارمیشن شوي وي ټیک ده یا به رپچر وغیره داسې مطلب د بلډ ویسل شوي وي نو دا مختلف قسم چې کوم نو کاز پاسبیلیټي کیدی شي اوس کلسټر هیډیکس ته ویل کیږي نو کلسټر هیډیک دا دی چې پین از ان and around one eyes کله چې د one eyes نه around چې کوم دی نو هغه پین وي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ چې کوم دی کلسټر پین وایو بل تریم نمبر ټایپ چې کوم دی ټینشن هیډیک دی ټینشن هیډیک دا دی چې مطلب سوی په فرنټ پانی وي نو دې ته څه ویلی چې پین از لایکلی بینډ سکویزینګ د هیډ چې کوم دی مطلب خلک وي داسې سر کې مې داسې غشي شغلې غونده کېږي نو دا ټینشن هیډیک ټیک ده او دا موسټلی په فرنټ باندې وي اوس مایګرین چې په هاف سایډ باندې د هیډ سوي پین وي ټیک ده اوس چې کوم مایګرین دی نو پین نازیا اینڈ ویژوال چینج آر ټیپیکلی اپ کلاسیکل فارم دی مطلب د دې سره د فرسن چې کوم دی هغه ویژوال چې کوم ایډز دی ویژوالایزیشن هغه څه شي هغه افیکټ شي صحیح ده او نازیا وومټینګ وغیره دا څه شي دا اکر شي نو دا 4 ټایپس اف هیډیکس دي اوس راځو موږ سره چې ټینشن هیډیک ټایپس چې کوم دی نو دا موږ سره څنګه دي د دې اوس موږ پروسس پورا ور چې کوم دی هغه knowledge دی هغه حاصل اوس ټینشن ټایپس هیډیک دی ته وی چې it is a caused by the emotional conflict and psychological stress tend to be chronic and less severe مطلب ګورا تا emotional conflict د وجې یا د سایکولوجیکلی سټرس ته وجې چې کوم دی نو دا ټینشن هیډیک اکر کیږي اور داسې کیږي مطلب چې ډیر زیات چې دا کله بیا په یو پرسن باندې ډیر زیات ټایم نه وي که نه دا ټینشن هیډیک نو دی بیا څه کیږي دی بیا دا نه سیویر دی نه تصور کوي ټیک ده خو لکه ټینشن چې کوم دی چې کله ټینشن ستاسو شي کرونیک سایډ ته لاړ شي مطلب ډیر زیات تا ته بس ټینشن کې ته مکمل حد نه پار شي نو بیا تا ته څه کېږي هغه ټینشن هیډیک سټارټ شي اوس actual cause and effect phenomena is unknown اوس د دې actual دغه نشته دی داسې phenomena یا داسې پروسس نشته دی خو دا theories دي ټیک ده مطلب theories او hypothesis باندې خبره مونږ کو characterized by a study the study وي ټیک ده یو state pain we consist feeling or pressure that usually begin in the forehead or temple or back of the neck نو دا سوي دا د back of the neck او دا چې کوم دی هغه سوي موجود وي نو دا یو کنسسټنټلی پین پتا ته وایي چې زما دا سر چې کوم دی دا چا داسې نسلی دی داسې راجوخ کړی دی لکه داسې ګوره تاسو د پکچر ایموجي کې جوړ کړی دی ګوره دا د دوو ځینو په منځ کې چې دا سر رابند شي څنګه پین کوي دقه شانتې په دې ټینشن هیډیک کې څه وي پین وي نو موسټلی که چېرته تاسو ایز ا پروفیشنل تاسو چې کوم دی نو هغه که تاسو باندې دا مسلې راځي نو تاسو چې کوم دی نو د دې مین څه دي هغه مونږ دا کوو چې ده ته وایي چې ته څه کوه سلیپینګ وکړه نو تاسو پوه شئ په خبره باندې نو موږ له به کار دا دی چې څوک سلیپینګ موډ ته ځو چې کله ته سلیپینګ موډ ته ځې نو ستا هغه سټرس کمیږي چې کله ستا سټرس کم شي نو د دې وجې ستا چې کوم هغه بی پي رایز شوې ده د ټینشن د وجې اصل کې بی پي رایز کیږي او تا ته څه کیږي ډایرکټ تا ته هیډیک ټینشن هغه سټارټ کیږي نو سلیپ کول پکار دي چې ستا سټرس کم شي دویم چې کوم ټایپس دی هغه کلسټر هیډیک دا زموږ سره سیکنډ ټایپ دی نو آر سیویر فارم اف واسکولر هیډیک نو دا ګوره دا زموږ سره سیویر فارم دی دې ته دویم نوم واسکولر هیډیک هم ورته ویل کېږي اوس دا د څه د وجې کاز کېږي نو دا کاز بای inflammation of the carnivores یا carnivores sinuses دي اوس دا کم ځای کې دي ګوره ته اوس large collection of thin wall venous create cavity bordered by the temporal sphenoid bone and cilia turcacia دا زموږ سره په دې برین کې صرف د سپیناید بون چې کوم دی ټیک ده مطلب پیس په سټرکچر کې چې کوم سپیناید بون کوم دی پریزنټ دی په ټیمپورل سایډ کې دی نو دغه ځای کې زموږ سره یو کیویټي ده چې ته موږ سیلیا ټرکیشیا وایو اوس چې دغلته کې
لازم تاسو ته پته راځي ګوره په هر برین کې په هر ځای کې نرف تللی دي نو دغه نرف چې کله کمپریشن وشي نو چې کله نرف کنفریشن وشي نو بیا زموږ سره څه کېږي د هغې په وجه باندې دا پین سټارټ کیږي نو څه کیږي ګوره ته دې پوینټ ته وګورئ سفرز د نیوروواسکولر سټرکچر نیوروواسکولر مین چې کوم نرف دي او ورسره څه دي هغه بلډ ویسلز دي سټرکچر په دغې باندې کمپریشن وشي سپریس شي دا and cause of pain د دغه د وجې پین کار شي کلاسیفای انټو ټو ګروپس دي یو موږ سره اپیسوډیک کلسټر هیډیکس دی ټیک ده چې هغه موږ سره ډسکریټ اټیک اینډ ریمیشن دی اپیسوډیک دې ته ویل کېږي چې مطلب څه ټایم کې وي هیډیک څه ټایم کې نه وي بیا راشي ټیک ده نو داسې فلکچویشن والا هیډیک ته موږ اپیسوډیک کلسټر هیډیک وایو ټیک ده بل دی کرونیک کلسټر هیډیکس ډیفاین از اټیک ډیلی ٹھیک تھا اٹیک وی ڈیلی فار مور دین ونس ایئر وداؤٹ ریمیشن آر ود ریمیشن لاسٹنگ فار 14 days نو ګوره چې 14 days یا مطلب دوی هو دلته کې 1 year یاد کړی دی 1 year چې کوم دا یا ډیلی چې کوم نه تاسو کې هیډیک کیږي نو کرونیک کلسټر هیډیک هم د سدي دغه تم سویو دا د کلسټر سب ټایپس اف هیډیک دی پوه شئ خبره باندې دوه قسمه موږ هیډیکس اوس ویل ټیک تا یو موږ سره مینلی چې کوم دی هغه ټینشن او هغه موږ مخکې ویلې اوس دا کلسټر سیکنډ ټایپ دی او د کلسټر کې بیا د سب ټایپس چې کوم ګروپ دی هغه موږ سره یو اپیسوډیک کلسټر هیډیک دی او نو اپیسوډیک دا چې دی فلکچویشن به دی کې راځي او دویم دی کلسټر کرونیک کلسټر هیډیک دی مطلب دا چې دا ډیر پرولانګ ټایم نه تا ته هیډیک وي صحیح ده 14 days چې کوم دی 200 ورکړي دي هغه ورکړي دي ټیک ده بیا چې کوم دی اوس دی نو په دې کې کوم ځای افیکټ کېږي نو unbearable pain localized to the eyes and orbits and radiating to the facial and temporal region نو ګوره دا پین چې کوم دی دا یو خاص لوکیشن دی ټیک ده د پکچر کې تاسو ګورئ د کې دا ټمپورل سایډ ټیک ده دلته کې زموږ سره سپینایډ بون دغه شانتي دا ون سپینایډ بون دی اوس دغه سپینایډ بون کې چې کوم دی که نه نو چې کوم ځای کې دا پین اکر شي ټیک ده نو دا داسې ریډیټ کېږي دا دغه شانتي آیز د فاس چې کوم دی نو دغه پین راځي او دا ټول لوکیشن څه کېږي دا زموږ سره راځي په دغې پین کې ټیک ده اوس چې کوم دی داسې کې د فین از کمپین بای واټرینګ آف آیز ټیک ده اینډ نیسل کنجیشن مطلب چې کله یو پرسن ته سوي کلسټر هیډیک ورته وي نو ده به د پین سره سره د آیز نه چې کوم دی نو څه کېږي کم سایډ ته چې د پین وي هغه سایډ ته به د سترګو نه ټیرینګ کېږي اوښکې به ترې راځي اوبه ونته کې صحیح ده که نه بل څه دي یا او کنجیشن هم به ترې راځي مطلب که نوز وغیره کې څه وي د ده به رني نوز هم راځي پوه شئ په خبره باندې که نه اوس اټیک ایچ اټیک لاس فار 30 to 90 minutes او دا یو اټیک چې راځي که نه کلسټر هیډیک دا نو دا 30 منټ نه والا د 90 منټ پورې د دې هغه اټیک وي ټیک شه دا موږ سره کلسټر هیډیک may involve pain around the one eye along with the dropping ټیک شه نو دې ته وګوره د آیز ډراپ شوینګ دا پوټوسس غونډه پکې شوی دی مطلب د دې ته وګوره نه نارمل سایډ دی دې باندې فین دی نو دا څه شي پوټوسس شوی غونډه کې مطلب ډراپینګ شوی دی کته شوی سترګه دې چې کوم آیلټ دی and tearing in the congestion on the same side as the pain ټیک شه که نه خبره پوه شئ اوس دي هیډیک چې کوم کازز دي مطلب دا څه د وجې راتللی شي لکه مین سیز دا چې تا د کاز تا ته د وجې پته وي چې دا ولې او څه طریقې سره ته راغلی نو ټول لنډی کاز چې کوم دی دا هو جینیټیک دی جینیټیک مطلب دا دی ګوره چې دې کې څه وي دوی کې د هیریډیټي را روان دی مطلب د دې مور پلار دغه شانتي پیرنټس وغیره دا ټول نه څه یو نه بل ته جینیټیکلی ټرانسفر کېږي دا خو نان موډیفایبل فیکټر دی صحیح ده دا موږ موډیفای کولی نه شو اوس دویم چې کوم دی ډیهایډریشن دی نو زیات چرته چې کنه یو پرسن نه ډیهایډریشن وشي واټر لاس دی وشي ټیک ده نو د هغه څه کېږي هیډیک اکر کېدلی شي دریم چې کوم کاز دی هغه ایکسیسیو سموکینګ دی ټیک ده چې زیات سموکینګ یو پرسن وکړي نو دا خو ټول نیکوټین دی ټیک ده په سګرټ کې نو هغه چې کوم دی تاله هیډیک کاز کولی شي اوس ایکسرسایز اصل کې په سموکینګ د وجې داسې کاز کېږي چې سموکینګ اصل کې چې کله یو پرسن کې د په بلډ کې د کاربن مونوکساید لیول چې کوم دی نو های کېږي نو نارملی آر بي سي کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه څه کوي نه بلکې اکسیجن پیک اپ کوي نو چې کله په بلډ کې د کاربن مونوکساید لیول رایز شي نو بیا څه کېږي د
آر بی سی چې کوم دی زیات کاربن مونو اکساید پیک اپ کی نو آر بی سی خو دا هیلتي آر بی سی خو نشه کنه نو دغه ان هیلتي آر بی سی چې کوم دی هغه بیا برین ته ځي او برین خو صحیح طریقې سره پراپر بیا هغه نه سپورټ کی نو پین کار شي ٹھیک تا نو دا نه تفصیل د وکي چې کوم دی نو پروسس کیدی نه شو ځکه چې ویډیو بیا لینتي کی اوس موږ سره څه دي ایکسیسیو ډرینکینګ کوي ٹھیک تا مطلب الکوهل وغیرہ ډرینکینګ کوي ځکه چې دا کارسینوجینک دي اور د موسیقي هغه میټابولیزم دا افیکٹ کوي اوس لیک اپ واټر ان د بوډي او چې مطلب ډیهایډریشن اقا دا او ډیهایډریشن یو سیس ټیک ته چې مطلب په باډي کې د واټر کمی وي نو بیا هم انسان دا هډیک کېدلی شي بل دی اوور سلیپینګ کله چې یو پرسن زیات سلیپینګ کوي د دغه د وجه هم د هډیک کېدی شي اور بیا څه دی اوور یوز اف پین کلر که چېرته پین کلر اوس دی کیسې کېږي پین کلر د وجې د ته ټولرنس کاس کېږي دا یو افیکټ دی د فارماکولوژي چې ګوره ته ډوز څه کې ته بیا ځان هغه تا باندې بیا کم ډوز کار نه کوي ټیک ده نو دې ته موږ سوي پین کلر زیات اوور یوز د وجې هم دا راتلی شي آی سټرین مطلب ټیک شه مطلب داسې چې کوم سټرین دی ته ویل کېږي چې کوم ټنډان دي دغه خپل مسل لګیدلی په آیس کې ټیک ده هغه مسل څه شي پای کې سټیرینګ وغیرہ راشي نو ډېر وجن کې دي شي یا نیکسټ ټرین راشي دا شانته حالت کې وایرل انفیکشن وشي کول کامن کول راشي ټیک ده اور هیټ سوري هډ انجری ټیک ده نو د هډ انجری دا د موست کامن چې کوم نه هغه هډ انجری د وجې کېږي بل چې کوم فیکټر دی هغه موږ سره کېدلی شي او چې کوم دی موږ سره څه دی بل انجیشن دی انجیشن اف ویری کولډ فود مطلب چې ډیر زیات سکه هغه یخ خوراک چې کوم نه هغه وکي د دغه د وجه هم موږ سره څه کېدی شي ډایرکټ هډ چې کوم نه هغه سټک کېدلی شي ټیک ده نو ډیر زیات اور کول سیز د یوز کولو د وجه او چې کوم وین دی هغه شي هغه تن شي ټیک ده ډینټل پرابلم د وجه ډینټل پرابلم هو کامن دي ځکه چې دا موستلی په ډینټل چې کوم دی نو هغه منډیبولر چې کوم ټراجیمینل نرف دی هغه دلته راغلی دی او د دغه د وجه چې کوم دی نو هغه هډیک کېدلی شي اوس بله خبره کوو مایګرین موږ هډیک ووایو د هغې موږ ټایپس ووایو اوس مایګرین ته راځو ټیک ده چې مایګرین زموږ سره څه څیز دی نو مایګرین دا دی چې پیراډیک اینډ ریکرنٹ اٹیک آف سیویر هډیک which is throbbing and often unilateral lasting from 4 to 72 hours in adult ټیک مطلب دا دی چې دا یو پیراډیک ریکرنٹ اٹیک دی ٹھیک ده چې دا سیویر هډیک فارم دی وچ دا چې تھرمبنګ کیږي مطلب دا فلکچویشن راځي دته ټیک ده نو اوس تھرمبنګ دلته ورډ یوز کړی نو ګوره تھرمبنګ تھروبینګ هغې ته ویل کېږي که نه چې هغه د هر یو هارټ بیټ سره د څه کېږي هغه هارټس چې کوم دی نو مایګرین هغه څه کېږي سیوا کېږي هډیک صحیح ده اینډ آفټن یونیلیټر لاسټنګ فار مطلب د دې چې کوم هغه دا موستلی چې مایګرین څوک نوم واخلي نو هغه زموږ کنسیډر کړي چې موږ دا کنسیډر کړو چې د څه دی هاف او څه دی هډ باندې هغه پین دی او دا د دې چې کوم ډیوریشن اکارډینګ ټو د بک دی نو هغه پور نه والا 72 هاورز پورې چې په یو پرسن باندې په یو سیټ پین وي دې ته موږ مایګرین وایو اوس ټایپس اف مایګرین ځان لدی ټیک شه هغه مایګرین ټایپس په هم موږ سټډي کوو اوس مایګرین ود اورا ده ټیک شه لمبي چې کوم دی هغه مایګرین ود اورا ده اورا د زموږ سره یو داسې کنډیشن دی ټیک ده چې زموږ سره په دې کې نو ګورم اورا چې کله ورډ راشي نو د دې مطلب دی چې اني ټایپس یا نیورولوجیکلی سمټم چې کله په یو پین کې موجود وي نو مطلب دا پین چې کېږي دی د نیورولوجیک د وجې کېږي د نیوران د وجې کېږي نه ته موږ څه وایو اورا ورته وایو نو مایګرین وید اورا نو تھرمبنګ هډیک پروسیډ بای پروډرومل سینسري ډسټربنس چې کله سینسري کم نرف دی هغه ډسټربنس راشي نو د هغې د وجې څه کېږي دا سټارټ وشي او دا د هر بیټ سره څه کېږي هغه سیوا کېږي اوس مایګرین ود آوټ اورا نو مایګرین ود آوټ اورا چې کوم نو هغه هډیک از پرایمري سمټم دی نو ګوره دغه څه دی ود آوټ اورا چې کوم نو مطلب ود آوټ د نیورولوجیکلی داسې سمټم وغیرہ پکې نه موجوده نو هغه موږ سره سمپل چې کوم نو سوي هډیک وي از ا پرایمري سمټم دی ټیک ده نو په تاسو په کلیر شولې ګوره مایګرین ود اورا دا کلیر کې صحیح ده مایګرین ود اورا زموږ سره دا د اورا دې ته ویل کېږي چې هغه پین هغه هډیک
ټیک ته مایګرین چې زموږ سره د نیورولوژیکل سمټم په وجه باندې راغلی مطلب نیورولوژیکلی څه مسله راغلی وي ټیک ته نو د هغې د وجې چې کېږي نو ایت موږ مایګرین ود اورا ورته وایو. اوس مایګرین وداوټ اورا دې ته وایو چې کله دا وداوټ د نیورولوژیکلی مسلې د وجې ټیک ته. اوس دا چې کوم دی هغه پیتوفیزیالوجي ده ټیک ته د مایګرین. نو د مایګرین پیتوفیزیالوجي دې کې به وګورو چې پهله تیوري دوه دې کې تیورۍ دي ټیک ده. نو پس تیوري دې کې دا خبره کوي دا خو لمبې وپېژنې دا هغه مننجیز دی بیا بلډ ویسل دی یا نرب دی ټیک ده او دا سینسري کارټکس او سینسري کارټکس کې موسټلی چې کوم دی هغه پین سینسیشن زموږ سره په سینسري کارټکس کې سینس کېږي. اوس پهلا نمبر خبره دا ده چې تیوري زموږ سره پس نمبر تیوري دا چې وایډنینګ بلډ ویسل in the meninges ټیک ته. نو meninges کې چې کوم دی نو هغه بلډ ویسل څه شي وایډنینګ شي. نو د 3 layer that cover the brain the spinal cord activate pain signal. نو 3 layer دي هغه مطلب meninges side 3 layer دي هغې کې چې کوم دی چې کوم هغه اکټیویشن پین سیګنل وشي چې کله پین سیګنل اکټیویټ شي نو دویمه تیوري دا ده چې ویو اف اکټیویټي ان د کارټیکل سپریډنګ ډسپریشن causes or an activated pain signal ټیک نو دغه نه بعد دی پین چې کوم سیګنل دی هغه کریټ کی. پوه شوې په خبره باندې که نه؟ ها جی. اوس راځو په فسټ سټپ باندې پوه شئ. ګوره فسټلی چې کوم دی نو زموږ سره چې د بلډ ویسل هغه وایډنینګ ورته راشي ټیک ته. بیا چې کوم دی دویم دی کې دا وشي چې کوم کارټکس ایریا دی هغې ته چې کوم دی نو هغه سیګنل فارورډ شي او هلته کې چې کوم کارټیکل سپریډنګ دی مطلب کارټیکل ایریا ته سپریډ شي سیګنل صحیح ده. چې کله کارټیکل ته سپریډ شو نو بیا ځکه هلته کې 3 نمبر تیوري دا خبره کوي چې ډسفنکشن ایریا ان د برین سټیم سټارټ کوکسیټ ټیک شه cascade of neurological event that cause migraine symptom. نو کچتا د sensation د چې کوم سیګنل تللی ده بره کدا چې د ډسفنکشن اف د یو ایریا اف نرف وغیره پکې خراب وي نو دغه ته دا سره وجې کېږي دغه د بیا مایګرین دا د وي د مایګرین د سیمټم د وجې. اوس په تاسو کلیر شئ. ګوره different theory related to the pathophysiology. Migraine is thought to be caused by abnormal metabolism of serotonin causing a decline of serotonin which dilated the cerebral causing headache. ٹھیک شه. نو ګوره تا دا د سوي چې اوس هډیک چې کوم دی نو داسې کار شي چې کله داسې وشي مایګرین داسې هل کي مایګرین داسې کار شي چې زموږ سره میټابالیزم ابنارمل شي. نو ابنارمل میټابالیزم اف سیروټونین وشي نو دغه سیروټونین چې کله ډیکلاین شي ټیک ته نو ډیکلاین ان سیروټونین which dilated دغه سیروټونین د میټابالیزم د وجې بیا زموږ سره سیریبرل چې کوم ویسلز دي هغې کې ډایلیشن راشي. چې کله ډایلیشن وشي نو کاس هډیک شي ټیک شه. اوس راځو د دې چې کوم بیسک پیتوفیزیالوجي ده نو هغې کې دا ده چې وین هډیک اکر کله چې هډیک اکر شي نو سیروټونین اینډ میګنیشیم لیول څه شي هغه ډراپ شي. پهله دا خبره ده. اوس ټراجیمینل نرب ریلیز نیوروپیپټاید کوم چې ټراجیمینل نرب دی 5 نمبر کلینیل نرب دی ټیک ده دا زموږ سره ډیوایډ شوی دی بیا په 3 پارټس کې دی. پیس سایډ کې ټیک شه یو اپتولمیک نرب دی اور منډیبولر دی او میګزیلري دی ټیک شه. اوس دغه کې څه شي دا نیوروپیپټاید چې کوم دی دغه پروټین وغیره دا څه کي داسې ریلیز کی. نو نیوروپیپټاید ټریول کی ټو outer covering of the brain and causing dilation and inflammation of meningeal blood vessel. نو چې کوم meningeal blood vessel دی هغه د نیوروپیپټاید راشي او چې کوم په برین کې د بلډ ویسل دی نو دغه څه کی دغه ډایلیشن او انفلامیشن کاز کی. ما خبره پوه شولې نو دغه د انفلامیشن د وجې مایګرین چې کوم دی نو هغه اکر شي صحیح شه. دا تاسو پکچر وینئ ټیک شه. د کې پهله پوینټ دا دی لمبې څه وشي لمبې نارمل د پور چې کوم دی نو هغه سټیجز دي یو نارمل دی ټیک شه. نارمل کې هو تاسو آرټري سټرکچر ته وګورئ هغه څه دی مکمل نارمل دی صحیح ده دا نارمل دی صحیح ده. اوس داسې دي دا ویسو کنسټرکشن دا ګورو ویسو کنسټرکشن وشي لمبې په اورا کې څه وشي اورا پیس کې مین چې کوم نیورولوژیکل ډیفیکټ دی هغې کې کنسټرکشن وشي. نو چې کله کنسټرکشن وشي نو د بلډ فلو کمه شي او بیا پیرنکایمل ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ریډیوس بلډ فلو کاز نان انرویټیو پیرنکایمل آرټریز ډایلیټډ.
نو چې کوم دغه دي د پرنکایمل آرټریز دي ټیک ده چې کوم برین ته سپلای کی نو دغه څه شي هغه ډایلیټ شي پوه شي مطلب دا دی ګوره چې د بلډ سپلای کمه شوله پلوس شوه کاز نو بیا څه کېږي نو چې کوم هلته کې پرنکایمل سیریبرل آرټریز دي نو هغه ډېر ډایلیشن ډایرکټ وشي مطلب دا دی چې دا زموږ سره ویسو کنسټرکشن وشي نو د هغې نه بعد ډایرکټ چې کوم دی نو هغه څه وشي ویسو ډایلیشن کار شي نو چې کله ویسو ډایلیشن کار شي نو دی څه وکړي ویسو ډایلیشن او هیډیک پیز نو چې کله ویسو ډایلیشن وشي نو هیډیک کمپلیټلی کاز شوي وي ټیک ده اوس راځو پریسیپیټیټنګ فیکټر اف هیډیک زموږ سره څه دي نو فوډ ټرایګر ګوره داسې څه فوډ دی چې هغې د وجې څه کېږي هیډیک مایګرین ټریګر کېږي پهله نمبر الکوهولک بریویج ټیک ده اور چاکلیټ شو یا سیټریک فوډ شلو کیپین شو پکل شو مانوسوډیم ګلوټامیټ دا زموږ سره یو کمپاوند دی ا فوډ اډکټیو فاوند ان سم سوپ سلاد ډریسنګ میټ وغیرہ دا مختلف قسم کلیکشن اف فوډ دی ټیک شه نو چې کله بانو سوډیم ګلوټامیټ دا هغه فوډ دی چې د دې د وجې زموږ سره مایګرین پریسیپیټیټ کېږي هغه های کېږي فزیکل ټرایګر چې کوم دی هغه دا دی چې لیک اف سلیپ آر ټو مچ سلیپ یا ته سم سلیپ زیات کې یا کم کې irregular sleep pattern ٹھیک شه اور فزیکل ایکسرشن چې کوم دی نو بل چې کوم دی زموږ سره څه دی پیټیک د وجې هم زموږ سره دا څه شي اکر کېدلی شي بل چې کوم دی نو هغه د څه د وجې کېدی شي د ویګوریس ایکسرسایز مطلب ویګوریس اکټیویټي د وجې کېدلی شي ویګوریس دا دی چې مطلب ډېر زیات څه دي هغه مطلب ځان ستړی کولو والا ټیک ته هغه ایکسرسایز لکه نارمل نه بلکې سم های وی ایکسرسایز کول اکټیویټي کول irregular میل پیټرن د وجې هم دا کېدلی شي سکیپډ میل د وجې هم کېدلی شي ان هیډ ټراما د وجې دا هم کېدلی شي پوه شوې په خبره باندې که نه اوس موږ سره بل چې کوم دی نو هغه دا ټول د دې څه دي هغه ساين سمټم دي نو آرډر چې کوم دي دا باندې ډېر زیات بدلېږي سموکینګ د سموکینګ د وجې هم زموږ سره دا راتللی شي او ټریول چې ډېر زیات مطلب سفر وغیرہ سټرس هیډیک ویدر برایټ لایټ د وجې دا ډېر زیات هیډیک کاز کېدی شي میسچوریشن هم د دې وجې کې سیکچوال اکټیویټي ټیک نه وي نو د دې د وجې هم کاز کېدی شي هیډیک فوډ نایس الکوهل پیټیک نیک پین سټیننګ اور ایکسرسایز لیک اف سلیپ د ټول نه څه دي هغه موسٹ افیکټولی بل داسې دي هارمونل اینډ سایکولوجیکلی چې کوم هغه څه کېدی شي د دې د وجې هم زموږ سره هیډیک کېدلی شي نو هارمونل یا سایکولوجیکلی چې کوم ټریګر دی نو کې میسچوریشن راځي هارمونل سپلیمنټ راځي یا سټرس وغیرہ یا انزایټي ډپریشن د دې ټول سیزونو د وجې څه کېږي هغه بلډ پریشر رایز کېږي او چې کله بلډ پریشر رایز شي نو ډایرکټ چې کوم دی زموږ سره څه شي هغه هیډیک کاز شي اوس انوایرمنټل ټریګرز دي نو انوایرمنټل ټریګر دا دی چې دی کې زموږ سره فوټوفوبیا کېږي فوټوفوبیا مطلب چې د لایټ نه ډېر زیات سینسیټیویټي وي لایټ نه یریږي ویدر چینج نه هم دې ځکه اریټیټ کېږي اور سټرانګ آرډر مطلب چې ډېر زیات بین وي سمیل وي نو دې څخه یریږي پیسیو سموکینګ سموکینګ دا دی چې دا دې ته موږ سیکنډ هینډ سموکینګ وایو مطلب چې ته د یو ګروپ کې په خپلو ملګرو ګروپ کې داسې ناست دی چې هغې کې دوه درې چې کوم دی نو هغه سموکینګ کوي او هغوی ستا ته نه کوي خو لکه ته به بیا څه کوي د د وجې کېدلی شي ټریولینګ ټیک ته د سفر وغیرہ د وجې هم کېدلی شي کلینیکل فیزز اف مایګرین اټیک چې کوم دی نو دې باندې تاسو ځان پوه کړئ دا زموږ سره فیزز دي د مایګرین د اکر کېدلو پهله دا دی چې ورنریبیلیټي مین کمزوري چې کوم ده ټیک ته لمبې ده چې کله څه شي ورنریبیلیټي راشي کمزوري ټیک ته نو دا اټیک انیشیشن وشي اوس کمزوري څه راځي مخکې مونږ په پیتوفیزیالوجي کې وایي چې کله د سیروټونین اور میګنیشیم چې کله لیول کم شي ټیک ته لو شي کمزوري شي ورنریبیلیټي پکې راشي نو دغه پروډروم راشي پروډروم پس زموږ سره د پیزز او مایګرین اټیک دی نو پس زموږ سره اګنیشنل چې کوم سټیج دی هغه پروډروم دی چې دلته کې انیشیشن اف اټیک وشي بیا اورا ته لاړ شي اورا زموږ سره هغه ټایم دی ټیک ته چې په دې کې دې څه کېږي هغه نیورولوجیکل ساین سمټم سټارټ کي مطلب د فوټوفوبیا نه مطلب د لایټ نه سینسیټیوټي وي د
ساوند نه یا مطلب داسې د خبرو نه هم دی څه کې اریټیټ کېږي. بیا اوس کې دریم چې کوم پیز دی هغه هیډیک دی. بیا دغه هیډیک زنګ سره هایز بیا څه دی هغه ټایم دی چې پرسن ته څه وي هیډیک وي. اور چې کوم پوسټروم دی نو پوسټروم دا زموږ سره څه دی لاست سټیج دی. پوه شئ په خبره باندې که نه. اوس موږ راځو چې کوم کلینیکل فیزز او مایګرین اټیک دی نو موږ خو مخکې ووایو اوس دا په ډیټیل سره ووایو ټیک ده چې پروډروم پیز کې څه راځي. پروډروم زموږ سره پس انیشل فیز دی چې پروسیډ ان اورا هار هیډیک دی. بیا هیډیک او اورا ته نور پروسس کېږي مخکې ټیک ده. ډیولپ ان 60% آف پیشنټ هاو ټوډے مطلب یو ډے یا هاو چې کوم دی نو هغه څه کېږي 60% پیشنټ ته دا پروډروم وي. موډ چینج دې سره چینج موډ راځي یا ډروزینس راځي سلیپینس راځي ټیک ده. دی بیا څه کې خوب په ډېر زیات غالب وي ټیک ده. 24 hour prior to the migraine attack نو دا بیا 24 hour چې کوم دی نو هغه څه کېدی شي دا سیوا کېدلی هم شي یا په 24 hour پورې دا په مخه اټیک کېدلی هم شي. نو پروډروم زموږ سره د 24 hour پورې پروډروم پیریډ حسابېږي. بیا د هغې نه بعد کوم دی نو اورا پیز سټارټ شي. اورا پیز سیکنډ پیز دی چې دا په دې کې ځان له خپل چینجز دي ټیک ده. نو پهله چینجز چې کوم دی په دې کې 31% پیشنټ ډیولپ دی کې 31% دی او چې کوم پروډروم آی کې 60% پیشنټ ډیولپمنټ کې پین صحیح ده. لیس دین ان هاور ټایم اف میډیکیشن ټیکن کله چې میډیکیشن واچې نو ته څه کې بیا د هاور نه کم ټایم کې دا ټیک شي. اور مطلب که د هاور نه کم ټایم کې تا میډیکیشن وکړو خو ټیک شي. بیا نور پیزونو ته چې کوم د دې نه بعد هیډیک را روان دی کمپلیکیشن ته نه ځي. ویژوال ډسټربنس برایټ لایټ نه دی څه کېږي یریږي اور بد پې لګي. فلیشز آف لایټ مطلب ټیک شه مطلب پوټوپوبیا صحیح ده. لاین آر سپاټ مطلب د څه کې سترګو ته داسې سپاټ راځي کرښې پکې څه کېږي داسې دلته ښکاري داسې شریمنګ زیګ لاین چې کوم دی صحیح ده دا ښکلي زیګ لایټ دلته ښکاري. نوزیا وومټینګ هم دلته راځي. په خبره پوه شئ. سمټم لوکلایزینګ د برین سټیم فار ایگزامپل ډیکریز بیفي نو بیفي چې کوم دی دا هم څه کېږي هغه ډیکریز کېږي. اوس سمټم دا لوکلایز برین سمټم کې چې کله بی پی ډیکریز شوله انکریز پلس اینډ ریسپایریشن نو ریسپایریشن موږ د زیات شي اور د ده چې کوم پلس دی هغه به هم سیوا شي ځکه چې کارډیک آوټپوټ په سیوا کوي ځکه چې برین ته بلډ سپلای بی پی ډیکریز شوی ده بلډ پریشر. اوس اورا پیز نه ووتو ټیک ده هلته کې چې کوم دی نو میډیکیشن وغیره یوز نه کړو نو دی بیا هیډیک پیز ته راشي. هیډیک پیز دا دی چې 60% of patient have unilateral but can be bilateral نو مطلب ډېر خلک ډېر پرسنټیج به کې داسې دي چې ایدا یونیلیټرل وي خو څه به کې داسې بایلیټرلی ټیک ده. اوس ترمبنګ دی سیده ترمبنګ مطلب چې د هر بیټ سره ترمبنګ څه کېږي د هر بیټ هارت بیټ سره د دې هغه پین سیوا کېږي. پلسیټنګ هیډیک مطلب فلکچویټنګ هیډیک ځي او راځي ټیک ده. هیډیک ټینډر سکالپ اینڈ لاست فار 1 to 2 مطلب هاف یا هاف هاور نه والا د 72 هاوره پورې. نو ټینډر سکالپ دا چې دی خاص د سکالپ نه دی بره چې د سر دا ټاپ ایریا ده دقه کې سم پین وي. اسوسییټډ نازیا اینډ اومټینګ فوټوفوبیا اینډ فونوفوبیا نو فوټوفوبیا مین چې د لایټ نه د سنسټیویټي ډېر زیاته وي بس چې لایټ ته ګوري بس مو هم سر باندې درد راځي. فونوفوبیا دا چې د ساوند ته ډېر زیات څه وي هغه سنسټیویټي ډېر زیاته وي ساوند پې بد لګي. او نازیا اومټینګ خو ډایرکټ د دې سره څه کېږي ډایرکټ ټچ ځکه چې کیمو ټریګر زون زموږ په هیډ کې موجود دی او هغه اکټیویټ کېږي او تا ته بیا نازي اړه به ته خرابېږي اومټ پکې. اوس که په دې کې دا پیس مطلب اوشه ټیک ده او که ونه شو نو بیا به څه کېږي پروسس کېږي ریزولوشن کېږي. پوسټروم پیز دی مسل اکنی exhaustions and mood change بس دی بیا څه کېږي مکمل هغه ایگزوشن دی ته وي چې ستړي شي بس پوه شئ په که نه مسلې هغه ټون ختم شي د دې موډ مکمل چینج شي. د پیشنټ می سلیپ فار ایکسټینډډ پیریډ او دې څه کې ایکسټینډډ پیریډ دپاره دې څه وي خوب کوي. بل دی چې پین سټارټ سبسایډینګ اور پین بیا څه شي د دې پیز نه بعد د بیا هغه پین چې کوم دی ورو څه کېږي سبسایډ کېږي ختمېږي.
आल्सो नोन एज द माइग्रेन हैंगओवर, मतलब बया माइग्रेन दे के शी हैंग ओवर शी, मतलब मुकम्मल ख़त्मेदो साइड ता लाड़ शी. उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया دا تاسو به پیز پوه شئ. پهله پیز چې کوم دی نه هغه مونږ سره چې کوم سٹارټ پهله پیز زموږ سره دی پوزډروم. ټیک شه، پوزډروم کې زموږ سره انیشل سټیج دی. بیا دویم چې کوم دی هغه د هغې نه لږ ایډوانس دی چې کله تا ته پته ولګي چې هغه څه دی وید اورا سره دی. ټیک ده، نیورولوجیکل سمپټم په دی کې راشي. اور تھرډ نمبر چې کوم دی هغه هیډیک دی. اور پور چې کوم دی نو هغه ریزولوشن یا چې کوم پوسټډروم دی. ټیک شه، بعد کې چې کوم دی اوس ډایګنوسټک کرایټیریا دا چې مطلب موږ به معلومه وسو نو ډیټیل هیستوري به دنه اخلو. په هیستوري کې به دنه دا تاسو کو چې لکه مطلب تا مخکې دا اکر کی کنه اوس تا شته کنه پین. ټیک ده، او چې تا باندې پین ناشي نو سونه ټایم د فارې وي، څنګه سیویر وي، نارمل وي، ډیر زیات پین کی. فزیکلی اسسمنٹ پر دو کو ګوره، فزیکلی هم بنده ډایرکټ سنس کولی شي کنه چې د هغه فیشیل سټرکچر نه چې پین ته کم کی یا سیوا کی. بلې میډیکیشن هیستوري وتی کو، مطلب چې کوم ایم ای او دا یو امانو اماینو اکسیډایز یو انهبیټر دی. ټیک ده، دا یو انزایم انهبیټ کوي چې دا ډرګز وغیره هم نه یوز کوي ډېره. بل ایم آر آی، سی ټي سکین د دې وتی چې کوم دی نو هغه وکړو. شو سټرکچر چینج لایک برین ټیومر یا هیډ انجری وغیره شوي یا ټیومر وغیره راغلي نو د دغه د وجې چې کوم دی نو موسټلی دا هیډیک دا کیسونه ډېر زیات راځي. ټیک شه. بل څه سیریبرل انجیوګرافي ده. سیریبرل انجیوګرافي دا ده کې شو اوکلوشن انورزم and vasodilation in cerebral arteries. نو مونږ ته پته ولګي صحیح ده چې په دې سیریبرل انجیوګرافي باندې چې چېرته انورزم وغیره خو نه دی شوي یا اکلوژن ابسټرکشن خو نه دی کاز شوی، او کوم ځای کې دا به وګورو چې زیات ډایلیشن خو په سیریبرل آرټري کې چې دا نه دی شوی. وګورو چې سیریبرل آرټریز کې چې کله ډایلیشن شوي نو بیا هم زموږ سره څه کېږي، پین کېږي. ای ایم جی به ولګو. ټیک شه. اور انډرلایننګ نیک شو، سکالپ شو یا پیشیل مسل چې کوم هغه کنټریکشن دی هغه ولا چیکو. اوس دا چې کوم سټرکچر دی آئیډنټیفیکیشن هیډ ټایپس مایګرین ټینشن اینڈ کلسټر. نو دا تاسو چې کوم نو هغه وګورئ، لږ کې سټاپ شو دا او دا وګورئ. په دې کې چې کوم مین پوینټ د ایم سی کیو لحاظ سره دی نو دا دی چې ګوره مایګرین زموږ سره یونیلیټرل دی، صحیح ده، ټینشن بایلیټرل دی، او کلسټر زموږ سره سب اوربیټل یا ټیمپورل څه دی هغه پین دی. ټیک شه، دا ډېر زیات امپورټنټ دی. بل پکې دی چې پین انټینسټي خبرو کو نو موډریټ ټو سیویر پین دی، اور مایلډ چې کوم دی نو ټینشن کې سي مایلډ ټو موډریټ پین وي، او سیویر پین موږ سره په کلسټر کې وي. ډیوریشن خبرو کو نو 4 نه ول 72 غنټو پورې چې کوم دی نو هغه څه دی هغه مایګرین کې وي، او د 30 منټ نه والا د 7 ډیز پورې ټینشن وي. دین نارمل چې هغه ډیوریشن یادي، او د 15 نه والا د 180 منټس پورې چې کوم دی کلسټر هیډیک کېدلی شي. اوس پلسیټینګ هیډیکس چې کوم دی نو هغه زموږ سره په مایګرین کې وي. پریشر اینڈ سکویزینګ چې کوم پین دی هغه موږ سره په ټینشن کې وي، او بورینګ اینڈ سټیبینګ پین موږ سره په کلسټر کې وي. ټیک ده جی. دا چې کوم دی نو هغه بیا چې سینسیټیویټي ټو لایټ ساوند چې کوم دی ون آر بوث مے بی پریزنټ. نو دواړو نه سینسیټیویټي وي په مایګرین کې. بوث آر ایبسنٹ آر اونلی ون از پریزنٹ، مطلب سینسیټیو یا لایټ نه ډېر زیات دغه وي اریټیټ کېږي یا د ساوند نه، او دې کې کلسټر کې د یو نه هم څه وي دا سینسیټیویټي پکې لایټ او ساوند ته نه وي. نازیه وومټینګ ونز آر بوث مے بی پریزنٹ، نو یو کې دواړه کېدلی شي، او دې کې مکمل نازیه وومټینګ په ټینشن کې نه وي. ون آر بوث مے بی پریزنٹ، نو په کلسټر کې نازیه وومټینګ کېدی شي، په مایګرین کې کېدی شي، خو په ټینشن کې نشي کېدی. اګریویټډ بای روټین اکټیویټي، نو مایګرین ته چې څونه اکټیویټي کوي دې ته موږ تربینګ پین وایو. نو تربینګ پین مطلب چې ته اکټیویټي کوې نو ستا هارټ بیټ په سیوا کې، نو هارټ بیټ وجه به ستا مایګرین سیوا کېږي. بیا چې کوم دی نو دې کې نه کېږي، صحیح ده، اکټیویټي سره دا نه های کېږي ټینشن، اور کلسټر چې هم دی دا هم نه های کېږي. اور مے بی پریزنٹ
نو ګوره دا ام سی کیو د پاره ساته چې مایګرین کې به اورا موجود وي هایپرټنشن اور کلسټر هډیک چې باندې نه دی کې اورانی موجود اور اساس شي د تاسو ته بار بار موي چې دا زموږ سره یو سدي نیورولوژیکل سمپټم مطلب چې نرف ډیمیج وغیرہ وشي یا کمپریشن وشي نو الته کې په د نیورون کې سګي پین کې دا قدمګه اورا وي چې کوم هډیک ته پین ډیو ټو د نیورون وي دمګه اورا هډیک وي was associated چې کوم هغه سمپټمز نو د کې انون دي ټیک تا په مایګرین کې دی بلکې ټینشن کې انون دي نون دي ټیک شه سوري دلته کې نون لیکل دي نانوي د کې نانوي اور مویسس and ptosis and rhinuria نو دا تاسو ام سی کیو د فریاد وساتئ چې پټوسس کم هډیک ټایپ دی چې په هغه کې پټوسس دي ته چې د سترګې د باندې نه تاسو ولیدلی د څخه کې سترګې بس ګرځي ته چې د سترګې کولاو دي سترګې بند دي ټیک شه خود به خود بند دي نو د سترګې چې کوم افر لټ دی هغه ډیر زیات وي هغه کلوز وي رینویوریا مطلب چې د نوز نه هغه واټر کی ټیک تا اور مایوسس دی نو چې کوم ټیرینګ ډیر زیات وي اوس پین انټنسټي مایلډ دی موډریټ سیویر دی نو پیشنټ mild کم دی چې patient is aware of headache but is able to continue daily routine and minimum alternation په mild هغه درجه دا موږ دا ویلی شو چې په دې کې دی نارمل خپل اکټیویټیز جاری ساتلی شي او چې کوم موډریټ دی the headache inhibit daily activity but not incapacitating مطلب دا دی چې موډریټ چې کوم headache دی هغه پین سکی دی headache مطلب هغه نارمل اکټیویټي ودرې ټیک تا خو نور هغه چې کوم کیپیسټي دا ولنه خرابي سیویر مطلب هغه چې د هډیک از انکیپیسیټیټینګ استا چې کوم کیپیسټي دا څنګه ختم کی ټیک تا بیا زموږ سره چې کوم راځي هغه مایګرین ډایګنوسس به موږ څه طریقې سره کوو مطلب یو پیشنټ تعالی راغی ته به هغه ډایګنوسس څنګه طریقې سره کوي په کې چې موږ سره پیله خبره ده هغه سره مایلډ دی مو اسوسییټډ نازي ان سیویر دی ګوره دا مایلډ ټو موډریټ دغه پیشنټ چې چاته مایلډ وي یا موډریټ وي نو هغه له وته سمپل الرجیسک بولر مطلب اسپرین بولر کې ایسیټوپینون بولر کې یا انټیمیټک بو سره پلس ورکې صحیح ده اوس کمبینیشن الرجیسک ان ایډوکویټ ریسپانس مینیج ا سیویر مایګرین اوس که چې د دې مطلب اسپرین اور ایسیټوپینون وغیرہ دیته اسوانس شونه کنه بیا ولسکه سیویر هډیک مینجمنٹ پولا کې نو ګورو ته دا سدي اسوسییټډ وذ نوزیا اینڈ وومټینګ ایډ ان انټیمیټک ټیک تا اوس سیویر هډیک چې کوم دی ټیک تا نو سیویر هډیک کې موږ ټریپټین ورکو نیسل سپری دا یو डी एच यू ٹھیک شو دا بولو دا کو اور اوپائڈ الرجسٹک مطلب بوټروپینول اور کارټیکوسټیرایډ بیا بولو کو والپریټ نو والپریټ کی بیا د دې ریسپانس دا وی چې ان اډیکویټ ریسپانس چته دی انټیمیټک وغیرہ یا د ایسټوپینون اسپرین په سي کارونه کې نو ویلوم ډوز های ورکو چې کنسیډر پریونټیو تھراپي اوس د دې نه بیا کته د ډرګز په مکمل کانه کې به ول پریونټیو تھراپي ورکو هغه د دې لپاره مختلف قسم تھراپي کی اوس میډیکل منیجمنت په دې لپاره څه دغو مطلب میډیکل منیجمنت دا دی چې نان سپیسیفیک دا دی چې نان سټ بولو ورکو مایوبروپین نیفروکسوسین ټیک شه نیفروکسین سوډیم دا زوم سره چې کوم بی وی دا هغه څه کی رایز کوي اور اوفائڈ بولو ورکو چې کوم پین ریډکشن کوي اور نیورولیپټک بولو ورکو مطلب اولزایا ٹھیک تا اولنزیا ایریپروزول ٹھیک تا ریلیز اینڈ سیروٹونین 5-HT1 اینٹیمیټک میټروکلوپرامائډ بولو ورکو نو زیاتره ام سی کیوز کې دا راځي چې مطلب انټیمیټک کم مونږ ورکو په دې نان سپیسیفیک هډیک یا مایګرین د منیجمنت لپاره نو میټروکلوپرامائډ دی بیٹا بلاکر بولو ورکو صرف لپاره چې کوم پروفانول فرانول دی ٹھیک تا انډرل دی ریډیوس د نیورونل فایرینګ ریټ مطلب چې د دې چې کوم هغه نیورون اکټیویشن دی هغه کم شي کیلشیم انټاګونیست بولو ورکو د دمګه ویرا
female prevent neuronal firing by preventing calcium influx چې کوم نه اومسو کو په دې سټاپ پوه نو دا د کیلشیم چې هغه انفلکس دی هغه سکی هغه بولمږه پریوینټ کو ځکه چې کیلشیم سونه ګوره دا کیلشیم ولمږه کیلشیم ټاګونس ورکو چې کوم ویرا فیمیل دی ویرا فیمیل دا یو ډرګز دی دیتا دا کیلشیم ټاګونس دی ګوره دا د هارت چې کوم مسلز دی هغه ته کیلشیم انفلکس وکي نو دا کانټریکشن ریلیکسیشن سکی د دې هاي شي نو په دې وجه کله موږ کیلشیم انفلکس کم کو نو د دې به هغه چې کوم بلډ پریشر دی هغه ریډیوس شي بیا موږ سره سپیسیفیک چې کوم میډیکل منیجمنت نو پای کې ارګوټاماین نه دی ارګوټاماین د سکی کاس کنسټرکشن اف د کرینیل چې کوم بلډ ویسلز دی اور سیروټونین ریسپټر اګونیسټ بولورګو چې سیروټونین کم شي وي کنه دا تاسو څنګه مخکې په فزیولوژي کې وی کنه چې هډیک د هغې د وجې کار کوي چې د سیروټونین او سره د میګنیشیم د دې لو اماونټ راشي مطلب کمې راشي نو موږ بوله سیروټونین ریسپټر اګونیسټ ورکو چې دا سیوا شي کاز ویسو کنسټرکشن اینڈ ریډیوس انفلامیشن دیئر بای ریډیوسینګ پین ٹھیک شه نو د قشانته زموږ سره سکی بیا هډیک هغه ریډکشن وشي د میډیکل منیجمنت دغه شان موږ چې کوم نو د هډیک چې کوم یونټ دغه پارټس هغه کمپلیټ کو په نیورولوژیکل نرسنګ تاسو په کوم نرسنګ چې رحمت یوټیوب چینل نوی نو پلیز سبسکرایب کې او بیل د آیکن دباو کې خدا حافظ اپنا خیال رکھیے